بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین قرآن حکیم کی ټول مسلمانانو ته یو اعلان کوي چې د ایمان خاوندانو ما ته د زړه د اخلاص نه توبه وباسئ. توبه باندې الله خوشحالیږي او شیطان پہ خپه کیږي، او مسلمان لبیا پکار دی چې هر وخت کې د الله په حضور کې توبه وباسي. ځکه توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته وایي چې انسان ګناه کړي، غلطي کړي، او دې په هغه غلطۍ او په ګناه کې الله ته رجوع کړي او د الله نه بخښنه وغواړي. دې ته توبه وایي. د پیغمبرانو نه ما سوا په بني آدمو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه دې د ګناه نه پاکي. چا نه وړه ګناه، چا نه لږه ګناه، چا نه ډېره ګناه. نو چې انسان هر کله ځان ګناهګار ګڼي او ګناه ته هم کېږي، نو دله پکار دی چې د خپلې ګناه د الله په دربار کې معافي وغواړي، الله ته راجي شي، دې ته توبه وایي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الندم توبه. توبه معنا ډېره مزیداره کوي چې ستومانتیا توبه ده، چې سړی په ګناه ستومانه شي چې افسوس او ارمان ما دا ګناه نه وي کړې، بس دې ته توبه وایي. رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی، چې زه روزانه د الله په حضور کې 100 کرته توبه وباسم. حالانکه نبی علیہ السلام مبارک ګوره د ټولو پیغمبرانو سردار دی، د ټولو انبیاو امام دی، او دا زمونږ عقیده ده چې د هر قسمه ګناه نه پاک دی، پاک. او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي روزانه د الله په حضور کې زه 100 کرته توبه وباسم، 100 کرته استغفار کوم، د الله نه بخښنه غواړم. نو چې نبی علیہ السلام مبارک د الله په حضور کې بخښنه غواړي، توبه وباسي، مونږ له خو بیا ګناهګارو خلکو له خو خامخا پکار ده چې د الله په حضور کې مونږ معافي وغواړو، مونږ توبه وباسو. زمارونو توبه باندې الله خوشحالیږي. ولې؟ ځکه توبه د عاجزۍ نوم دی. دنیا کې چې د یو انسان نه غلطي وشي، دی بل چاته وي ما معاف کا، نو دی ځان کمزوري ګڼي. زورور سړی چتم یو کمزوري ته دا نه وي چې ما معاف کا، هغه سره کوتکي طاقت وي ورسره، او چې دا معافي غواړي دا ګورې کمزوري د زورور نه غواړي، دی ځان کمزوري ګڼي یا بل زورور ګڼي. نو چې ته د الله نه معافي غواړې ځان کمزوري ګڼي، ځان دې ګوره عاجزه وګڼه، الله دې لوی وګڼه، ځان دې ګناهګار وګڼه، او الله دې معاف کوونکی وګڼه چې ته معافي کوې، ته معافي کولی شي، ته بخښنه کولی شي، ته د بخښنې طاقت لرلی شي. او زه عاجز یم، زه ګناهګار یم، زه معافي غواړم. نو چې د الله په حضور کې د دې خبرې اظهار وکړه، په دې الله ډېر خوشحالیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو حدیث پاک دی، وی یو سړی د الله د توبې د خوشحالېدو یو مثال ورکوي. یو سړی دی، یو صحرا او یو ځنګل ته لاړ، او په هغه صحرا او په ځنګل کې دی په خپل څاروي په خپل اس سور دی. ډېر لرې دی صحرا او دا ځنګل د آبادۍ نه ډېر لرې دی. د سره په دې اس د خوراک پروت دی، د ده اوبه پې پرتې دي، او د ده د ژوند ټول سامان په دې اس د سره تړلی دی. دی یو ځای ته دومره لرې ورسېد چې هغې ته د آبادۍ نه رسېدل مشکل دی. نو ده اس ځان سره ودرو، او دی ستړی و، نو دی په یو ځای کې سم لاس اوده شو. چې دی څنګه اوده شو راپاسېد، اس نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي اوس د دې سړي
د خوراک او د سکاک او د اوبو ټول سامان په اس د پاسه تړلی پروت دی، اس نشته، غیب دی. دی ورپسې منډې ترړې ووی، یو خوا منډه وه چې زما اس څه شو، بل خوا منډه وه، بل خوا منډه وه، اس غیب دی، بالکل نشته. ستړی شو، اوږې شو، تږي شو، نه د خوراک څه شته ورسره، ځکه چې کوم خوراک یې و هغه په اس لا په اس تړلی، نه د اوبو څه شته چې کومې اوبه وې هغه په اس لاړې، نه دی چې تا بادۍ ته رسېدی شي، د میاشتو مزل دی، بلا مزل دی بادۍ ته رسېدل، او یریږي چې ماران شته، زمري شته، شرمخان شته، دا به څه کېږي. منډې ترړې ووالې هېڅ خوند یې ونه کړ. اخره کې راغی چې زما نه خو به سا خامخه وځي مرم به، ځکه اوږې م شم او تږې م شم، د تندې د لاسه مې ژبه روځي، نو سا به رانه خامخه وځي. او ډېر پریشان او جړا کوه، الله ته م جړا کوه، چغې م وهه، روړې م وهه، هېڅ نشته. د ژوند نه ناامیده شو، مایوسه شو. چې مایوسه شو راغې هغه ځای له چې کوم ځای کې له ده نه اس تښتېدلی و، نو هغه ځای کې دې سم لاس ته او ځان ته یې سنګل واچو چې زه سا خو راناسې م وځي، ځکه چېرته وده شم او په دې خوب کې رانه سه ووته. نو دې په دغې حالت کې وده شو. چې وده شو را پاڅېد، راویښ شو. چې راویښ شو اس ورسره خوا کې ولاړ دی. اوس په اس یې هغه خپلې اوبه، خپل خوراک ټول هر څه پراته دي، د اس پړي ته یې لاس کړی، سړی خوشحاله شو. زما رونو تاسو اندازه ولګوئ چې دا سړی به څومره خوشحاله. د دې سړي د خوشحالېدو څه انتها نشته. جون ورته واپس میلاو شو، اوبه ورته میلاو شوې، خوراک ورته میلاو شو، اس ورته میلاو شو. په دغه اس اوس په څو ورځې کې دننه په منډه د ځنګل نه ځان ایستی شي. دونه خوشحاله دی. نبي علیه السلام فرمایي چې د خوله خطا شوه، د ډېرې خوشحالۍ نه وي اللهم انت عبدي وانا ربک، یا الله ته مې بندې او زه دې رب یم. وی خطا شو دی، خولې خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې پکار وه اللهم انت ربي وانا عبدک، الله ته مې رب یې زه دې بنده یم. نو خولې خطا شو، وی الله وی ته مې بنده یې زه دې رب یم. د ډېرې خوشحالۍ نه وی خوله خطا شوه. وی دا سړی چې په دې اس او په دې اوبو په دې خوراک مونتو څونه خوشحاله شو او په دې جون ملاوېدو څونه خوشحاله شو، وی رب العالمین د مسلمان په توبه د دې نه زیات خوشحالېږي. دا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي. نورونو توبه کې فایده د چا ده؟ د الله ده او که زمونږ ده؟ زمونږ فایده ده پکې. د الله زمونږ توبې ته سجت نشته، دې کې خو زما فایده ده. ولې ګناهګار زیم، نو زما ګناه به پې وبخلی شي، معافي به زه غواړم، الله ما نه خفه دی، ما نه وپې خوشحاله شي، نو فایده ورکې زما ده. او الله بیا ما ته حکم کوي چې مسلمانه زما په حضور کې، زما په دربار کې ګورې ما نه توبه وباسه. خو داسې توبه نه، د اخلاص توبه. د اخلاص توبه چې کله راله بیا د زړه نه توبه. ځکه د توبې دپاره زما رونو یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې کومه ګناه سړی کوي ابه پرېږدي. ولې که ته ګناه نه پرېږدې او بیا هم توبه کې، نو بیا خو دا الله پورې ټوکې شوې، ګناه هم کوم او توبه وباسه. نه، یو شرط پکې دا دی چې هغه ګناه به پرېږدې چې په کومه ګناه کې مبتلی. دویم شرط په توبه کې دا دی چې کومه دې کړې ده ستومانتیا به پکې، الندم توبتون، چې یاره افسوس او ارمان چې ما دا ګناه نه وي کړې څه خبره. دریم شرط پکې دا دی چې آینده له به قصد کې چې دا ګناه به بیا نه کوم.